د پیښو څرنګوالی مو کولی او د جنګ ګټې تاوان ته مو کتلی. جنګ و پاته هر سړی په سوله خوښ، د ستر زیان په مقابل کې بری نه لري ارزښت. دا چې ګټه و تاوان نه رامعلومېږي نو د سولې امکانات به هم کمیږي. تاسې وګورئ دا دونه تکلیفو ته، دې مرګو پټاوو، دې زیانو ته پرمختګ دپاره موږ کښلی دا زیار دی چې هر څه مو قربان کړي دا اوس کار دی. اساسي قانون طالب چې نه مني موږ به ومنو قانون قرآني. اساسي قانون طالب که نه مني موږ به ومنو قانون قرآني. د جهاد لاره به بنده کو پر ځان که موږ ومنو قانون د سپین قرآن او د جهاد لاره چې بنده پر موږ نسي تر هغو به دغه سوله هم رانسي چې ژوندون د یو ملت وي په خطر کې. د خلاصون دپاره هر څه باید سپر کړي، که څه هم د انسانیت خلاف وي باید وسي امنیت کراولي. او قرآن نه دی مخالف د انسانیت. موږ پوهېږو په دا ټوله حقیقت که موږ ومنو قانون د پاک قرآن مشکلاتو نه به خلاصو ټول کسان. دا مرګونه پټاونه چې نن کېږي که قانون د قرآن راسي ټول ختمېږي. تقریبا 90% خلک قرآني دي، 10% پلویان د اساسي دي. اوس دا 10% بولي معتبره که 90 خلک راځي سي دا د غوره مشکل ټوله په دا یوه لار کې حل کېږي چې دا خلک به قرآن ته تسلیمېږي. مشکل ټوله په دا یوه لار کې حل کېږي چې دا خلک به قرآن ته تسلیمېږي. او موږ ته هم لازمه چې ټولنه وسمون ته یوسو، حق هم بیان کو هم یې وکړو، ځان خلاصون ته یوسو. ځکه دا یوه لار بې له دغې بله لاره نسته، د لا یزال واحده ربه څخه چاره نسته. نو پاک قرآن ته به تسلیم سو که ښادي غواړو موږ، که په دنیا او آخرت کې خوشحالي غواړو موږ. او که ور تسلیم نه سو نو بیا به خوشحالي نه وینو، په دې دنیا او آخرت کې به ښادي نه وینو. ځکه چې دا قانون یې موږ ته په تحقیق ایښی دی، یوه خالق یوه مالک یوه رازق ایښی دی چې قانون راولو پر هغه ځای رحمت پاتېږي، ټول ظلمونه ختم کېږي، عدالت پاتېږي. په تجربه سره چې هر ځای دا قانون راولي نو نتیجه به یې تاسې خپله په خپل سترګو وینئ. په تجربه سره چې هر ځای دا قانون راولي نو نتیجه به یې تاسې خپله په خپل سترګو وینئ. که قرآن ته ور تسلیم سو بس کیسه ختمه ده. د طالب و مجاهد نوره جګړه ختمه ده. خو کافران د جګړې اوس درول نه غواړي. دوی د نړۍ مسلمانان یو ځای کېدل نه غواړي. مسلمانانو کې ډلې دي ساتلي درته، هغه وابیان و سلفیان و داعشان هم رایله کړي درته. موږ ته څه پېښه چې قانون د پاک قرآن نه غواړو. مؤمنان نه یو چې صفا سو چې اسلام نه غواړو. که قرآن ته ور تسلیم سو خواري ختمېږي، د دغه ملکه جنګ جګړې در به درې ختمېږي. کافران غواړي مؤمنان چې در په دره وسي، مسلمانان چې ټول د دوی تحت اثره وسي، چې دوی یې وکاروي خپل د هدفو دپاره، د خپلو ورونو سره جنګ ته درېدو دپاره. چې طالبان د پاکستان تور پنجابیان بولي او د افغان حکومت د کفر غلامان بولي. د دواړو مرګ یې روا کړي دروغجنې نړۍ. ورور یې د ورور په جنګ اخته کړلو ظالمې نړۍ. د یوه کور خلک سره وژنو دا اوس سم کار بولي. ورور چې پر ورور ظلم کوي دا اوس د نن کار بولي. د یوه کور خلک سره وژنو دا اوس سم کار بولي. ورور چې پر ورور ظلم کوي دا اوس د نن کار بولي. موږ تر دا اوسه ناپوهان د ظالمانو په خوله مؤمنان ورونه مړه کوو، د کافرانو په خوله یو یې کسور د امریکا بل پاکستان بولي. دوستي یې پرېږدئ چې دا دواړه خاینان بولي. و پاک قرآن ته ور تسلیم سئ، پاک قرآن راواخلئ، پاک حدیث د پیغمبر علیه السلام راواخلئ. دا خو به نه د امریکا نه پاکستانه راځي او دغه قانون خو به د لوري د اسمانه راځي. و پاک قرآن ته ور تسلیم سئ، پاک قرآن راواخلئ، پاک حدیث د پیغمبر علیه السلام راواخلئ. دا خو به نه د امریکا نه پاکستانه راځي او دغه قانون خو به د لوري د اسمانه راځي. د اسماني قانون اوس ولې نه مني مشران؟ که ومني بیا خیانت نسي کوی دغه شان. د اسماني قانون اوس ولې نه مني مشران؟ که ومني بیا خیانت نسي کوی دغه شان. اول خدا د رب قانون دی، دا قانون به منو. دوهم دپاره د خپل ځان یې د خلاصون به منو. صابر وایي دا قانون چې رانسي رحمت نه وینو، په ټول دنیا کې به یو ځای د امنیت نه وینو. ډېره مننه.